وی کله چې پرشتي د ورکوټي اختر په ورځ باندې د نبی علیه صلات وسلام د امت دا ثوابونه ویني که نه نو دا پرشتي یو بل له زیري ورکوي او ډېر خوشحاله شي چې الله تبارک وتعالی نن امت محمدیه صلی الله علیه وسلم معاف کو. بیا حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی کله چې د رمضان المبارک اول شپه شي نو په جنت کې یو هوا اوچلیږي او هغه هوا ته موسیره ویل کېږي. د دغه هوا په ذریعه سره د جنت د ونو دا پانی او د جنت د بنگلو چې کمی دروازې دی او هغې ته چې کم زنځیران پراته دي د جنت دا دروازې او دا زنځیران اوړه کېږي. د دې نه داسې یو ښکلی اواز زړه راښکونکی اواز یو مزیدار اواز پیدا شي چې اورېدونکي چېرته په ژوند کې داسې ښایسته اواز نه وي اورېدلی. ډېر یو ښایسته اواز د دې نه پیدا شي. نو دا اواز چې کله د جنت دا حورې واوري نو دوی د خپلو بالاخانو نه رابار شي او بار ودرېږي او اوازونه شروع کړي. وی داسې څوک شته دی د الله تبارک وتعالی په دربار کې چې زمونږ سره نکاح وکړي او زمونږ سره کویدن وکړي او الله یې زمونږ سره جوړه برابر کړي. داسې څوک شته دی چې مونږ سره نکاح وکړي. بیا دغه خورې د جنت چې کوم داروغه دی د هغه نوم رضوان دی. دا خورې د رضوان ته وایي ای رضوانه دا څنګه شپه ده نن خو په دې جنت کې ډېر عجیبه خوشبویي ده نن خو په دې جنت کې ډېره یو عجیبه قسمه هوا وچلېدله. د جنت دا ونې او د جنت د بنګلو دا دروازې خو نن یو ډېر ښایسته اواز کوي. رضوان دا څنګه شپه ده نو د جنت چې کوم داروغه دی رضوان هغه ورته جواب ورکړي وی دا د رمضان المبارک اول شپه ده. دا د رمضان المبارک د میاشتې اول شپه شروع شوه او بیا الله تبارک وتعالی د جنت چې کوم داروغه دی رضوان هغه ته وی ای رضوانه افتح ابواب الجنان دنن د جنت دروازې کولو کا او الله تبارک وتعالی د جهنم چې کوم داروغه دی د جهنم په دروازو چې کوم څوکیدار ولاړ دی د هغه نوم مالک دی. الله تبارک وتعالی مالک ته فرمایي اے مالکا اغلق ابواب الجحیم نن د جهنم دروازې بند کا. رضوان ته د جنت دروازې کولو کا مالک ته نن د جهنم دروازې بند کا. او بیا حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اللہ تبارک و تعالی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمائی اے جبریلا تلال شخکت ازمکی تکوشا او څومره چې غټ شیطانان دي د هغې په دې سټونو کې زنځیران ور واچوه وی تړه او دریاب ته ور ووله چې د نبي علیه صلات وسلام د امت روجې چېرته خرابې نه کړي. دا غټ غټ شیطانان وتړاو دریاب ته ووله. بیا حدیث مبارک کې راځي نبی علیه صلات وسلام فرمایي الله تبارک و تعالی یو आवाज کون کی ته او فرمایي چې ته زما د طرف نه دا درې आवाजونه وکا. اول आवाज دای اے د الله نه څوک سوال کون کې شته چې الله تبارک و تعالی سوال قبول کړي. اے د الله په دربار کې څوک توبه وستون کې شته چې الله توبه قبول کړي. اے د الله نه څوک مغفرت غوښتون کې شته چې الله مغفرت نصیب کړي او الله ورته بخښنه وکړي. د طرف نه
هر شپه دا 3 اوازه کیږي زما نه وغواړه چې زه درکما، ما ته توبه وباسه چې توبه دې قبوله کما، ما ته د خپل ګناهونو جړا وکړه چې زه د مغفرت نصیب کما. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي هغه ذات ته تاسو قرض ورکئ، قرض چې هغه پوره ورکوونکی دی، پوره بدله ورکوونکی دی، هغه د څه شي کموونکی نه دی، هغه ډېر غني ذات دی. نو هغې غني ذات ته قرض ورکړه چې هغه درته پوره بدله د هغې درکړي. او بیا حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د رمضان المبارک په میاشت کې د روژه ماتي په ټیم کې الله تبارک وتعالی 10 لکه د اور د جهنم نه داسې کسان ازادوي چې په هغې باندې اور د جهنم واجب شوی وي. او بیا حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کله چې د رمضان المبارک اخیری شپه شي، اخیری شپه الله تبارک وتعالی په دغه شپه کې دومره کسان د اور د جهنم نه آزاد کی څومره چې په دې تمام رمضان المبارک کې آزاد کړي وو. نو د رمضان المبارک په روژه ماتي په ټیم کې په یوه ورځ کې الله لس لکه خلک د اور د جهنم نه آزادو. نو چې کله آخري شپه شوه نو چې په دې تمام رمضان کې الله څومره کسان د اور د جهنم نه آزاد کړي، په دغه یوه شپه کې الله د دې کسان د اور د جهنم نه آزاد کړي. او بیا حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کله چې د لیلة القدر شپه شي، کله چې د لیلة القدر شپه شي، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تبارک وتعالی وفرمایي اے جبریله ځان سره فرشتي ملګري کا او ښکته ځمکې ته کوز شه. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام د فرشتو په لښکر کې ښکته ځمکې ته راکوز شي. او حدیث مبارک کې راځي وي د جبریل امین سره شنه جنډه وي او د خانه کعبې په چت باندې خښه کې. او د جبریل علیہ الصلوۃ والسلام 100 وزرې دي، 100 وزرې الله ولا 100 وزرې ورکړي دي. په دغه شپه باندې جبریل علیہ السلام خپلې 2 وزرې کولاو کې چې تر مشرق نه واله تر مغربه پورې دا ټوله فضا په خپلو وزرو باندې پټه کړي. او بیا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتو ته وفرمایي اے فرشتو لاړې شئ په دنیا کې خورې شئ، دنیا کې وګرځئ خورې شئ. او په نن شپه کې چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په امتیانو کې څوک ولاړ دی، څوک ناست دی، څوک په مانځه باندې دی، څوک په ذکر و اذکار کې دی، په هر قسم عبادت کې چې مشغوله دی په هغه باندې سلام واچوئ او مصافحه ورسره وکئ. نو چې کله سحر شي نو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتو ته وی اے فرشتو زه چې زه اسمان ته خیجو. فرشتي ورته وی جبریله الله تبارک وتعالی د امت محمدیه صلی الله علیه وسلم متعلق څه فیصله وکړه، د دوی متعلق څه معامله وفرمایله. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي فرشتو ته اے فرشتو الله تبارک وتعالی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام امت معاف کو سیوا د 4 کسانو نه، سیوا د 4 کسانو نه. صحابه کرامو چې دا خبره واورېده نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه پوښتنه وکړه وی د الله پاک پیغمبر دا 4 بدبخت څوک دي چې الله تبارک وتعالی ورته په لیلة القدر شپه کې مغفرت نه نصیب کوي؟ دا څوک بدبخت دي؟ الله پاک پیغمبر دا خو راته ووایه که نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل مدمن خمرین، اول په هغې کې شرابي انسان دی، شرابي انسان. د لیلة القدر په شپه باندې الله تمام مسلمانانو ته مغفرت نصیب کو، خو هغه مسلمان یې پکې اون نه بخو کوم مسلمان چې به شراب څکل. شراب حرام دی رونو، شراب د ګناهونو جرړه ده. علما لیکي هر غټه نشه مراد ده، شرابم انسان نشه کوي، نور غټې نشیم دي، چرس دی، پوډر دی، اپیم دی، ایس دی، یا بل نشه ده، بل نشه ده. چې کله انسان نشه وکړي دی په خپله مور باندې بیا نه دی
دی د مور عزت نه پیژني، دی د خور عزت نه پیژني، دی د لور عزت نه پیژني، دی په ډاکه باندې نه دی، دی په غلا باندې نه دی، دی د بل مسلمان په بېعزتۍ باندې نه دی. دا نشه د ټولو ګناهونو جرړه ده، جرړه. اول دا انسان په خپله بربادوي او بیا تمامه معاشره بربادوي. نشه حرامه ده، ګناه ده. الله تبارک وتعالی د لیلة القدر په شپه باندې شرابي انسان، نشه انسان ته مغفرت نه کوي. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وعاق لوالدیه، د مور او پلار نافرمان بچی ته پکې الله مغفرت نه کوي. د لیلة القدر شپه ده، مونږ چې ورته ښه شپه وایو، دی راغلی د جومات ته په تهجد ولاړ دی، تهجد یې وکړو، الله ته لاس پورته کړو، په ژړا شو، الله ما معاف کا، الله ما معاف کا، الله ما معاف کا. الله تبارک وتعالی ورته فرمایي نه دې معاف کوم، ستا نه مور خفه ده او ستا نه پلار خفه دی. راغلی ما ته په مسجد کې ولاړې، ما ته چغې وایي، ما رضا کول غواړي، خو په کور کې د سپینګیرې پلار خفه پرېښی دی، په کور کې د بوډۍ مور خفه پرېښې ده، تر څو چې د هغه نه دي رضا کړي زه نه رضا کېږم. حدیث مبارک کې راځي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د رب رضا د پلار پر رضا کې، د رب خفګان د پلار په خفګان کې. پلار رضا رب رضا، پلار خپا رب خپا، لنډه خبره ده. نو د لیلة القدر په شپه باندې دویم الله تبارک وتعالی د مور او پلار نافرمان بچی ته مغفرت نه کوي. کو دی راغلی دی په اعتکاف کې ناست دی، دی په چیله کې دی، دی په سیروزه کې دی، دی په کال کې دی، د پټکې والی دی، په منبر باندې ناست دی، تسبیح په لاس کې نیولي دي، سپینې کپړې اچولي دي، خو ښکلي سنت مطابق ګیرې پرېښې ده، خو چې مور ته نه خفه ده او پلار ته نه خفه دی، جنت پې حرام دی، جنت ته نشي تللی، دا هېڅ شی ورته پیدا نشي ورکولی. نو دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وعاق لوالدیه، د مور او پلار نافرمان بچی. دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل قاطع رحم، خپلولي کټ کوونکی انسان، خپلولي کټ کوونکی انسان. چا چې خپلولي پرې کړې ده، د لیلة القدر شپه ده، الله ته ولاړ دی په عبادت باندې، الله ته جاړي، بخښنې غواړي، الله تبارک وتعالی ورته فرمایي نه دې معاف کوم، تا د خپلو خپلوانو سره خپلولي کټ کړې ده. ستا د ورور سره خبرې نشته دی، ستا د تره سره خبرې نشته دی، ستا د تره د زوی سره خبرې نشته دی، ستا د ماما سره خبرې نشته دی، ستا د ماما د زوی سره خبرې نشته دی. کور کې زنانه دي، خواښې د انګور سره خبرې نه کوي، انګور د خواښې سره خبرې نه کوي، یور د یور سره خبرې نه کوي، خپلولی یې کټ کړي دي. د لیلة القدر شپه به در باندې تېره شي، خو الله به دې بخښنه نه کوي. حدیث مبارک کې راځي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د تمامو مسلمانانو نیک اعمال په هفته کې 2 ورځو کې خیږي، د څلورمې د ګل په ورځ باندې او د زیارت په ورځ باندې دا نیک اعمال بر اسمان ته وخیږي. الله تبارک وتعالی فرشتو ته فرمایي د دې تمامو مسلمانانو دا نیک اعمال قبول کوي، خو د هغه 2 انسانانو نیک اعمال مه قبلوئ، کوم 2 انسانان چې د یو بل سره خبرې نه کوي. کو د یو بل سره خبرې شروع کړي، خو زه به ورله دا نیکۍ قبولې کړم، دوی ته صبر وکئ، او که د یو بل سره خبرې شروع نه کړي، زه دا نیکۍ نه قبلوم. نو حدیث مبارک راځي، نبی علیہ السلام فرمایي دریم قاطع رحم، خپلولي کټ کوونکی، او څلورم نبی علیہ السلام فرمایي مشاحن کینهګر انسان. د کم انسان په زړه کې چې بل مسلمان ته خیره دی، د کم انسان په زړه کې بل مسلمان ته ګونډی دی، دی د بل مسلمان په تکلیف خوشحالیږي، دی د بل مسلمان په تاوان خوشحالیږي، دی د بل مسلمان په بېعزتۍ خوشحالیږي، یاد دې وساتي د لیلة القدر شپه به در باندې تېره شي، خو الله دې ګورې مغفرت نه کوي، الله دې مغفرت نه کوي چې کله په زړه کې بل مسلمان ته خیره ساتي.
نو حدیث مبارک کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د لیلۃ القدر په شپه باندې دغه څلورو انسانانو ته الله مغفرت نه کوي. او بیا حدیث مبارک کې راځي وی فاذا كانت ليله الفطر کله چې د ورکوټي اختر شپه شي نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي سمیت تلک الليله ليله الجائزه د ورکوټي اختر شپې ته په اسمان کې د لیلۃ الجائزه نوم ورکړی شوی دی. په اسمان کې فرشتي د شپې ته لیلۃ الجائزه وایي د بدلې شپه د بدلې شپه. په دغه شپه باندې الله تبارک وتعالی ټولو روژهدارو ته بدلې ورکوي. ای رونو تاسو ته واما د اختر شپه د بدلې شپه ده، دا د الله د رضا کولو شپه ده، دا د عبادت شپه ده. په دغه شپه باندې الله تبارک وتعالی تاسو مه خفه کوئ. ډېر خلک داسې دی ټول رمضان المبارک روجې ونیوي د شپې تراویح وکړي خو چې د اختر شپه شوه دی دغه شپه په ډول سرنا کې تیره کړي، دی په ګانو بجانو کې تیره کړي، دی په مستۍ کې تیره کړي. و ظالمه دا خو د بدلې شپه وه، تاله به الله د دې تمامې روجې بدلې په دې شپه درکولي، تا خو د هغې مالک سره د هغې بدلې په ټیم کې جګړه وکړه، تا خو د رب سره د هغې بدلې په ټیم کې جګړه وکړه، نو دا خو تا ته بدله میلاوېده او رب دې خفه کو. نو حدیث مبارک کې راځي دې ته لیلۃ الجائزه په اسمان کې ویلی شي د بدلې شپه. او حدیث مبارک کې راځي وایي چا چې د اختر شپه د الله په عبادت کې رون کړه ته د زړه به په هغې ورځ باندې نه مري، په کومه ورځ به چې ټول زړونه مړغېچن وي، د میدان محشر به وي، د قیامت ورځ وي، ټول زړونه به په هیبت کې وي او د یاري نه به ډک وي. خو چا چې د اختر شپه د الله په عبادت کې رون کړې ده دی به بېغمه وي په دغې ورځ باندې انشاءالله. نو حدیث مبارک کې راځي نبی اسلام فرمایي کله چې د ورکوټي اختر شپه شي دې ته په اسمان کې لیلۃ الجائزه ویلی شي، او کله چې د ورکوټي اختر سحر شي نو حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی فرشتو ته وفرمایي ای فرشتو تاسو ښکته دنیا ته کوزی شئ او د کلو د ښارونو په کوڅو کې د کوڅو په سرونو کې ودرېږئ. نو دا فرشتې ښکته راکوزی شي او د کلي او د ښارونو چې څومره کوڅې دي د دې په دې سرونو کې ودرېږي او دوی یو اواز کوي، اواز دا فرشتې او دا اواز د انسانانو او د پیریانو نه علاوه نور ټول مخلوقات اوري، خو صرف انسانان یې نه اوري او پیریان یې نه اوري. دا فرشتې څه وایي؟ دی وی یا امت محمد صلی الله علیه وسلم اے د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امتا اخرجوا الى رب کریم د هغه رب کریم دربار طرف ته وځئ چې هغه ډیر ورکوونکی دی، یعطي الجزیلا هغه ډیر ورکوونکی دی. د هغې کریم رب دربار په طرف باندې وځئ چې هغه ډېر ورکوونکی دی، ویعفو عن العظیم او د غټ نه غټ ګناه معاف کوونکی دی، د غټ نه غټ ګناه معاف کوونکی دی. او بیا چې کله دا خلک عیدګاه ته وځي عیدګاه ته نو الله تبارک وتعالی د فرشتو نه تپوس کوي، الله تبارک وتعالی د فرشتو نه تپوس کوي. فرشتو ته فرمایي الله تبارک وتعالی وی ما جزاء الاجیر اذا عمل عمله. ای فرشتو کله چې یو سړی مزدوري وکړي نو د هغه بدله څه ده؟ یو سړی مزدوري وکړه د هغه بدله څه ده؟ فرشتي ورته وایي الهنا و سیدنا، ای زمونږ ربا، ای زمونږ سرداره، د هغه بدله دا ده چې هغه ته مزدوري پوره پوره ورکړی شي. الله کم سړی چې مزدوري وکړه بدله د هغه دا ده چې هغه ته مزدوري پوره پوره ورکړی شي. الله تبارک وتعالی فرمایي وی ای فرشتو فانی اشهدکم یا ملائکتی، ای فرشتو زه تاسو ګواه کوم، تاسو ګواه اوسئ چې دې خلکو ما ته د رمضان المبارک روجې ونیوي او د شپې تراویح ورکړي، د هغې په بدل کې ما دوی ته خپله رضا ورکړه او دوی ما معاف کړو. ای فرشتو تاسو ګواه اوسئ، ګواه، دوی د رمضان المبارک روجې ونیوي او د شپې تراویح وکړي، د هغې په بدل کې ته زه راضي شوم او ما دوی معاف کړه، ما د دوی مغفرت نصیب کو. او بیا حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی فرمایي بندګانو ته الله تبارک وتعالی فرمایي وی ای زما بندګانو نن زمانه په دې عیدګاه کې سوال وکئ،
په دې عیدګاه کې نن زما نه وغواړئ فوعزتي وجلالي زما دې په خپل عزت باندې قسمي زما دې په خپل جلال باندې قسمي زما دې په خپل لوی شان باندې قسمي د آخرت متعلق چې رانه څه غواړئ هغه درکومه او د دنیا متعلق چې رانه سوال کوئ په هغې کې ستاسو مصلحت ته ګورمه که ستا پکې خیر وي خو درې کمه او که ستا پکې خیر نه وي نو نه یې درکومه هغه دعا درله زه آخرت ته سنبال کم ډېر کرته سړی په دنیا کې ځان له غټې غټې دعاګانې غواړي الله ماله دا راکه ماله دا راکه ماله دا راکه هغه ورته میلو نشي ځکه دی د خپل خیر نه خبر نه دی او الله تبارک وتعالی ته پته وي چې دی کومه دعا غواړي په دې کې د دپاره خیر نشته دی نو الله تبارک وتعالی ورله دغه دعا بېکاره نه کړه الله تبارک وتعالی ورله دغه دعا آخرت ته سنبال کړي ته خو دنیا کې دا څیزونه غواړي خو الله درله دغه دعا آخرت ته سنبال کړه د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه صلات وسلام فرمایي و یو انسان به الله تبارک وتعالی ته د قیامت په ورځ وفرمایي الله ما درنه ډېرې دعاګانې غوښتې وي خو الله تا راله نه وي قبول کړي ما ډېرې دعاګانې غوښتې وي خو الله تا راله نه وي قبول کړي الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ما درله قبول کړي دي او د هغې دعا په بدل کې مې په جنت کې تاله دا منزل درکړی دا درکړی دا درکړی دی وی دی به ارمانو کې چې الله په دنیا کې دی راله یوه دعا نه وی قبول کړی څومره به ښه وه چې الله دا ټولې دعاګانې دی راله آخرت ته سنبال کړی وی نو څومره به ښه وه چې په دنیا کې نه وي قبول شوی نو الله تبارک وتعالی فرمایي د آخرت متعلق چې رانه کم سوال نن په دې عیدګاه کې کوئ زه ستاسو مصلحت ته ګورم کو په دې دعا کې د دنیا خیر خو په دنیا کې درکم او کو دنیوي خیر دې پکې نه وي نو بیا درله آخرت ته دا سنبال کما او بیا حدیث مبارک کې راځي نبی علیه صلات وسلام فرمایي الله تبارک وتعالی فرمایي ای زما بندګانو زما دې په خپل عزت قسمي زما دې په خپل لوی شان قسمي تر څو چې تاسو زما خیال ساتئ زه به ستاسو په غلطو باندې پردې راچومه زه به ستاسو په غلطو پردې راچوم تر هغې پورې تر څو چې تاسو زما خیال ساتئ او بیا حدیث مبارک کې راځي نبی علیه صلات وسلام فرمایي الله تبارک وتعالی فرمایي زما دې په خپل عزت قسمي زما دې په خپل لوی شان قسمي زما دې په خپل جلال قسمي د قیامت په ورځ به زه تاسو د کافر وړاندې چېرته رسوا نه کړمه حدیث مبارک کې راځي چې کله په جهنم کې مسلمانان او کافر ټول پراته وي نو دا کافر به د مسلمانانو ته پیغور ورکي وایي تاسو د الله عبادت کو الله خو یو منو نبی علیه السلام خو د الله پیغمبر منو نو څه وشو تاسو هم په دې جهنم کې پراته یو موږ هم په دې جهنم کې پراته یو دا کافر به د مسلمانانو له پیغور ورکي الله تبارک وتعالی به د دغې پیغور نه وروستو چې په جهنم کې څومره مسلمانان دي دا ټول به ترېنه وباسي ټول مسلمانان به د جهنم نه وباسي الله تبارک وتعالی به یو مسلمان په جهنم کې پرې نه دي نو الله تبارک وتعالی فرمایي زما دې په خپل عزت قسمي زما دې په خپل لوی شان قسمي زه به تاسو کافرو ته چېرته رسوا نه کړم په ورځې د قیامتو او بیا حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی فرمایي ای زما بندګانو تاسو زه رضا کولم که نه نو زه درنه رضا شومه تاسو زه رضا کولم زه درنه رضا شومه او زه کورونو ته د عیدګاه نه په داسې حالت کې چې تاسو ته ما مغفرت وکړو د عیدګاه نه په داسې حالت کې کورونو ته لاړ شئ چې تاسو ما وبخلی نو حدیث مبارک کې راځي وایي کله چې فرشتې د ورکوټي اختر په ورځ باندې د نبی علیه صلات وسلام د امت دا ثوابونه ویني که نه نو دا فرشتې یو بل له زیري ورکوي او ډېرې خوشحاله شي چې الله تبارک وتعالی نن امت محمدیه صلی الله علیه وسلم معاف کو الله تبارک وتعالی دې پکې زمونږ د ګناهګارو دا نومونه هم شامل کړي په دغې ورځ باندې او الله دې پکې زمونږ مغفرت هم نصیب کړي علیه صلات وسلام فرمایي الصائم حین یفطر روجهدار چې کله د روژه ماتې په ټیم کې دعا غواړي یا د روژه ماتې په ټیم کې دی خیره کوي الله تبارک وتعالی چرې نه رد کوي د روژه ماتې په ټیم کې د روژهدار دعاګانې الله تبارک وتعالی ډېرې زیاتې قبلوي نو د رمضان المبارک میاشت شروع ده د روژه ماتې په ټیم کې ډېر زیات احتیاط کوئ اکثر ماشومان خلک تنګوي نو خلک ورته کنځلې کوي بدې ردې وایي سپکې سپورې ورته وایي اکثر زنانه پکې ماشومانو ته په دغې ټیم کې خیرې کوي
داسې ښایسته بیانات اورېدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ. په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي. او د غنټې د نشان سره کلک کړئ چې تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي. او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ. والسلام. ډېره مننه.